نو زمونږ زمانه کې هم داسې یو نیک ملګری وي یو تقوادار وي بل به ورشي غلط دعوت ورکړي چېرې ته خو کله به ته دا ګنده ګانې دا ګنده فلمونو د ګنده کلیپونو دعوت ورکړي کله ته دا ورسیڼ کوي دا ستا ګناه ده چې دا ستا ګوتې کوي دا یاد ساته کله چې د یو غلط څیز شیر کړو ګانا بې حیایي دا دې شیر کړه دا جرم په تا پسې راغی ستا نه بعد چې څومره خلک ګوري ته په دې ګناه کې مبتلا شو ځکه ته د دې ګناه داعي وګرځوي بعضې وخت کې زمونږ ډېرې حیاناکې خویندې میندې به دې کورونو کې پردهدارې عزتمندې ډېره هغه دینداره او ایمانداره خویندې داسې یو غلطه ښځه یې کله کله او داسې بېدینه یي بې حیي کې بې پرده وي هغه راشي بس یاره تا وختې پرده شروع کړې او ته چې کوم دی وایه چې یاره فلاني سره لاس نه میلاوم او چا سره لاس میلاوه بس په پرده باندې څه کوې او دا څه کوې دا غلط دعوت دی دا کومه خور چې دا غلط دعوت کوي دا خو په خپله هم تباه و برباده ده په کار ده چې دا په خپله توبه وباسي خو دا چې دې بلې خور نه غلط دعوت ورکوي که هغه نعوذ بالله په دې دعوت خطا شوه د هغې ګناه هم د دې په سر شو په کار ده چې دا بله خور ورته وایي چې الحمدلله ما ته صفت د حیا دی دا خو مونږ ته الله ویلي دا زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي او په دې باندې وعید وګوره تاسو به وایئ دا بېحیي څه دونه غټه خبره ده او ډېره غټه خبره ده لوی لوی عذابونه چې راځي دا د دې د لاسه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ګناهونه ذکر کړي او د هغې 15 سزاګانې ذکر کړي دي ټول حدیث نه وایم ځکه ټیم مختصر دی د ابن ماجه روایت دی اوږد روایت دی لږ ټیم اخلي پای کې یو ګناه صرف زه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی 15 کارونه دي وی زه د الله نه پناه غواړم یا معشر المهاجرین ان تدرکوهن اے د مهاجرینو ډلې مهاجرین صحابه صحیح ته تقریر کوو زه د الله نه پناه غواړم چې تاسو دا کارونه وکړئ من الله هم ترې بچ کوئ د دې ګناهونو یو په هغې کې څه ذکر کړل کله چې په یو قوم کې بې حیایي عامه شوه او دومره عامه شوه چې ښکاره کېږي د روډونو د پاسه بې حیا تصاویر لګېدلي دي د جینکو د هلکانو فحش تصاویر چې زموږ خویندې وروڼه به دغه لاره تېرېږي او ګوري لګي او ښکاره چې کوم دی بې حیایي نه کېږي اوس خو څیزونه دي جیبونو له راوړي موبایل او کله چې په معاشره کې بې حیایي عامه شي دمتوب عام شي د الله نبي فرمایل إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا پدې خلکو کې الله وباګانو مرزونه راولي دا وایرس وباګانې وي او الله به پکې هغه بیماریانې راخوري کې چې د دې مشرانو نه پیژندلې دا زموږ د خوب نبي صلی الله علیه وسلم او دا اوس شته که نشته کله کله سړی ډاکټر ته لاړ شي د لیبارټور کې ټېسټ وکړي دا فلانۍ بیماري ده چېرته په ژوند کې به دې اورېدلي نومونه هم چاله نه ورځي بعضې بیماریانې اوس داسې را روانې دي چې نوي نوي نومونه ولا د ډاکټرانو ږدي نوي نوي نومونه وایي ځکه چې دا مخکې نه وه نو بل یو جدید نوم ورله دا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث او کوم آیت چې مالوس دی د سورة النور دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا یقینا هغه کسان چې هغوی دا خوښوي چې بېحیایي دې خوره شي په مؤمنانو کې د مؤمنانو په معاشره کې بېحیایي خورئ په مختلفو طریقو باندې د فلم په شکل کې که د ډرامې په شکل کې که د سټیج شو په شکل کې که چېرته نعوذ بالله چاډمانې ژړاګانې یو ځای ته راوستي که د شاعرۍ د بېحیا شعرونو په شکل کې د غزلو په شکل کې دا مختلف طریقې دي نو بېحیا لباس وکواچئ دا ټوله بېحیي خورئ لګیا دا د بېحیي د خورولو هغه اسباب